بسم الله الرحمن الرحیم. روایتو کې راځي یو سړی او هغه به د شپې د الله ذکر کو، الله الله به کول او د الله د ذکر نه به خو لطف او مزه اغستا کثرت ذکر به کو. یو ورځ ورته شیطان په زړه کې وسوسه واچوله چیرې ته خو لګیایې د الله ذکر کې، خو د الله له طرف نه چرتم د لبیک جواب رانغی. دړه کې وی چې یاره الله خو ما لاړو جواب نه راکوي، نو زړه بیل او د الله ذکر اړو په دغه شپه اونکه اوده شو. د شپې په خوب کې حضرت خضر علیه السلام زیارت کوي، هغه ته تپوس کوي د الله ذکر دی ولې پرېښوده؟ دی ورته وایي یاره ما ته خو د لبیک آواز نه راځي، زما په زړه کې دا خطره پیدا شوه چې زه جوړ د الله په نیز باندې مردود یم، ځکه چې دا دومره موده مې د الله ذکر وکړو الله خو جواب رانه کړ. خضر علیه السلام ورته فرمایي ای ساده سړیه، ساده سړی چې څوک د الله خوښ نه وي الله هغه له توفیق نه ورکوي د الله الله ویلو. تعالی چې الله جل شانه توفیق درک د الله الله ویلو، دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د الله په نیز باندې محبوب یې، د الله رحمتونه تا طرف ته متوجی دي. یو پیر لبیک نه سو پیرې الله تا ته لبیک وی، په داسې صورت کې چې ته د الله نوم چې کم دی په خپله ژبه راولې، یعنی الله جل شانه خپل نوم ستا په ژبه راولي، دا دلیل د لبیک دی. د چانه چې الله ناراضه شي الله جل شانه اغلا د ذکر او د دعا توفیق نه ورکوي، الله جل شانه هغه باندې سردردي قدرې نه راولي، هغه ته الله یادیږي نه. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان سره الله جل شانه محبت شروع کی نو الله دې په تکلیف کې مبتلا کی، د دې دپاره چې الله د عاجزي او د فریاد دا ووري، دغه فریاد او دغه عاجزي او د الله نوم اغستل او د الله نه دعاګانې غوښتل دا د عشق نتیجه ده چې د الله جل شانه او دغه انسان ترمنځ محبت پیدا شي. لہذا ستا دا خبر او ستا دا سوچ چې الله جل جلاله مال جواب نه راکوي، نو دا خبره دی د کمعقلتوب ده، د ساده‌توب ده او دا د شیطان دوکه ده. لہذا ته د الله ذکر کوه، د الله جل شانه د ذکر او د دعاګانو او د عبادت توفیق ملاویدل د دې خبرې دلیل دی چې الله جل جلاله تا سره محبت کوي او تعالی د الله د عبادت او د بندګۍ او د دعا او د ذکر توفیق دک الله جل جلاله د دک محبت د وجې نه درکوي.